یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ته تشریف فرما دي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماشومان سره مینه کوي. حسن رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوسی دي دا سره مینه محبت کې لګیا دي. لکه عموما موږ چې سره کې د خپل ماشومان سره لوبې ټوکې مسخرې کو مینه محبت سره کو. په دې کې یو صحابي دی اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې زرالم نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک خواله ما وکتل نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل نوسی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ چې دا علی رضی الله تعالی عنہ زوی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لور مبارک فاطمه رضی الله تعالی عنها بچیو دا غسر لګیا د مینه محبت کی. نو دا صحابي اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ چې کله نبی علیه السلام د حالت ولیدو نو دې حیران شو چې پیغمبر ته وګوره او دومره عظیم هستی ته وګوره او بیا د وړو ماشومان سره دومره مینه محبت ته وګوره. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تعجب او د حیرانتیا نه وی یا رسول الله ته هم د ماشومان سره مینه محبت کی. داسې په حیرانتیا سره ورته یا رسول الله ته هم د ماشومان سره مینه محبت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله او زه د ماشومان سره مینه محبت کوم. دغه صحابي اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا رسول الله زما ولس بچی دي وی ما وسه پر لس بچو کې د یو بچی سره مینه محبت نه دی کړی. ما خو د یو سره مینه محبت نه دی ساتلی. د خپل بچو سره مې چرته مینه نه ده کړې. د خپل ماشومانو بچو سره مې چرته مستی نه ده کړې. د خپل ماشومانو بچو سره مې چرته ټوکې ټکالې مسخره نه ده کړې. ما خدا سینه دی کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عجیب جواب ورکړي وی صحیح ده وی هغه ستاسو زړه کې چې الله تعالی ستاسو زړه نه هغه رحم دلی او شفقت او مینه محبت د ماشومانو چرته کړی نه پای کې اوس سره شم کوی. یې مطلب دا دی چې د ماشومانو مطابق چې الله جل شانو ستاسو زړه کې سختی خو دي